ګرانو کتونکو زه وحید خان تاجک یم او د تیمرګر میډیکل کالج د کلاسونو خبرې اترې روانې دي چې په اګست کې به داخلې پکې شروع کیږي. دا هغه کالج دی چې 2015 نه روان دی او په اربونو روپۍ په دغه کې کرپشن وشو. خو چې کومه بریکینګ نیوز مونږ دپاره وو نو هغه دا و چې د سمرباغ هسپتال ورسره افیلیټ شو چې دا هم ټي ایچ کیو چې کوم ده نو دا ټیچینګ هاسپټل شو او د تیمرګر میډیکل کالج سره مطلب وتړلی شو. نو دا زموږ سره ډاکټر عادل صاحب چې د سمرباغ هسپتال ایم ایس دی راسره دی، د سره خبرې کوو به چې د میډیکل کالج سره سمرباغ هسپتال وتړلی شو نو څه فایده به وشي، فایده کیږي که نقصان کیږي؟ ډېره مننه ډاکټر صاحب. وحید صاحب تاسو ډېره زیاته مهرباني تاسو سره ټایم راکولو. وحید صاحب داسې دا میډیکل کالج سره چې کوم هسپتال راشي هغه ټیچینګ هسپتال ډیکلیر شي. ټیچینګ هسپتال کې دی چې زموږ سره په دې ټایم کې خو میډیکل افیسر کنسلټنټ سي، په ټیچینګ لیول کې بیا دی چې زموږ سره پروفیسرز راشي. نو زموږ هسپتال کې چې الریډي د فیکلټي شارټیج د ډاکټرز یو خو هغه سره پوره شي. دویم دا ډاکټر به په خوشحالۍ راځي ځکه د هغې کې په ټیچینګ کې پروموشن ډېر زر کېږي، د رجسټرار نه اسسټنټ پروفیسر، د اسسټنټ نه اسوسییټ، بیا فل پروفیسر. نو هغه د ډاکټر دپاره پکې یو د ایجوکیشن امپروو کولو یو موقع ده او مریض ته دا فایده ده چې هغه ته یو پروفیسر اویلیبل شي، یو لوی ډاکټر ورته اویلیبل شي، هغه ډاکټر ورته اویلیبل شي چې د کوم دپاره به دی پېښور ته تو. بل دا د دې سره به اکوپمنټس راشي، ایم آر آی به ولګي، سټي سکین به ولګي او دا د پی ایم ډي سی ریکوایرمنټ دی چې ټیچینګ هسپتال کې به ټول ټرشري کیر لیول والا فیسیلیټي موجود دي. نو زموږ امید دی او بلکې پوره یقین هم دی چې انشاءالله دا چې ټیچینګ ډیکلیر شو د دې سره به دا ټول شیزونه دلته راشي. ما اوریدل داسې ویل کېږي چې ټیچینګ هاسپټل چې کوم وي هغه به د دې لیول هسپتال وي چې د هغې نه مریض بهر نه ریفر کېږي، همالته به ایګزیکټلی بهر خو لکه دا اوس ما تاسو ته ووایي که نه چې فیسیلیټیز راشي، ریفر خو هلې کېږي که نه چې ستا سره دلته ډایګنوسټک سروس نه، سټي سکین در سره نه، ایم آر آی در سره نه، کټ لیب در سره نه. اوس کټ لیب هغه شیزونه خو دلته پاسبل نه دي، دا هغه لیول خبره ده نه. ایټلیست هغه سروس چې کوم به تا ته په ډسټرکټ لیول کې په ان پیشنټ ته میلاوېده هغه به تا ته په سمرباغ کې شروع شي. نو د دې خو پراپر مونږ کتلي نوټیفیکیشن شوی دی، خو اوس راته دا ووایي چې دا ام پی ایس سره مو خبره کوله بیچاره د دې اګست د دې سیشن نه به کلاسونه آغاز کېږي. تاسو ګوره جي داسې ده خیال دی میډیکل کالج نو ډاوټ دا ډېر زیات ډیلی شو، نو په کار چې دونه ډیلی شوی وی. اوس هر انون ریزنز دي، هغه تاسو ته هم پته ده، هر چا ته پته ده چې څه وجې نه ډیلی شو. خو اوس دا کوم خلوص نیت سره چې کوشش روان دی که داسې یو 15 کاله 10 کاله مخکې شوی دا به فنکشن شوی. د سړي یو پرایویټ میډیکل کالج چې هغه په 50 کروڑو جوړ شي هغه فنکشن کېدی شي. زما میډیکل کالج چې په دې باندې 400-500 کروڑ روپۍ ولګېدو نه فنکشن کېږي. نو څه نه څه داسې ایشوز وو، هغه زما خیال ټولو خلکو ته پته ده. خو اوس ډېر د ښه نیت سره په دې کې کوشش شروع دی. سی ایم صاحب هم پکې ډایرکشنز ورکړي دي چې د فنډ څه مسله یې موږ درته پرووایډ کوو. پرنسپل پکې نوی راغی نو ایډ هاک باندې فیکلټیز اخلي. د میډیکل کالج مین ریکوایرمنټ فیکلټي ده، چې فیکلټي ستا راشي بلډینګ هم شته دی. اوس فیکلټي هایر شو او د نه بعد د کې ایم یو انسپیکشن دی او د هغې نه بعد د پی ایم ډي سي انسپیکشن بس وشو. دا دوه چې انسپیکشنز وشي نو انشاءالله کار به روان شي او باغې باندې کار روان دی. زما خیال دی چې انشاءالله امید دی چې زر به وشي. همونږ د کالج خبره خو وشوه، خو داسې سوشل میډیا اکثر مونږ ګورو سمرباغ هسپتال بالکل مسلې پکې ختم شوې او لکه د صوبې یو ماډل هسپتال جوړ شو. په کار دی چې نور خلک د سمرباغ هسپتال نه زده کړه وکړي او دغه رنګه اصلاحات وکړي. څه تاسو کړي دلته چې دا دومره مخکې لاړو؟ وحید صاحب سمرباغ هسپتال دی کې شک نشته چې خوالي ته تللی دی. زما په نس سره بینګ ایم ایس دی کې اوس هم ماته 80% کار پاتې دی، 20% وشو. د 20% سره چې کوم امپروومنټ راغی نو یقینا چې دا یو گیم چینجر دی او عوامو ته ډایرکټ ریلیف ملاو شو. دغه هسپتالو چې ای آر وي به نه میلاوېده، سیرنج به نه میلاوېدو، د ایم آی لوډینګ ډوز به نه میلاوېدو. نن زه تاسو دا په یقین سره ویلی شم چې زما ایمرجنسي کې به لایف سیوینګ ډرګس اټلیسټ زما په ټینیور کې تاسو ته نشي ختمېدی. او د دې مثال دا دی چې کم سے کم موږ به یو لاکو پورې خلکو له دا میډیسن ورکړي. تاسو به پبلک فیډبیک هم کتلی. بل دا هر څه د خلوص نیت خبره وي، دا هر څه مخکې مو خو لږ سټرګل او یو اراده پکار وه. نو هغه کې زما سره شکر دی ټول خلک د جندول چې څومره خلک دی ډېر زیات کوآپریټیو دی، سپورټیو دی او سپیشلی تاسو به د شکریه ادا کوو، یو پازیټیو فیډبیک را دغه کوئ. تاسو هم پکې ماته کله کله کمپلینټ راولېږئ، مونږ کمپلینټ باندې زه خوشحالېږم. ما ته څوک هم کمپلینټ وکړي زه خوشحالېږم. د هغې وجه دا ده چې نیکسټ ټایم بل مریض ته دا نه راځي. نو زه خپله د شپې په 1 بجه ریپلای ورکوم چې ما ته څوک وایي د پلانې کار نه کېږي. نو مین وجه دا ده چې هغه سټاف نه په مینه باندې کار اخیستل دی، هغه کېږي. شکر دی.
نو څه څه مو وکړو په دې یو کال کې؟ په دې یو کال کې غټ غټ میگا پروجیکټس چې کوم دي کنه، یو خو هسپتال بغیر د بجلی نه چلیږي. مونږه تقریبا 30 kV سولر پلانټس ولګول. ټیک شو. دا غي سره بیا مونږه ډیجیټلایزیشن وکړو. د هر مریض زما سره ریکارډ دی، دوی به مخکې مراتله او اوس هم راځي. زما د ټینور د 1 روپۍ حساب موجود دی، په کمپیوټر کې موجود دی. د مریض نه ته تاسو هم شي کولای. دا هغه چې کوم ترانسپیرنسي والے اصلاحات دي دا وشو. بل میډیسن اویلیبل شو، دوايي نه پوره شوې. د هسپتال ریوینیو په هسپتال خرج کیږي او ریوینیو هم انکریز شو. ټیک شو. دا یو خدغه دی چې لکه پیسې زیات شو نو زیات به ولګي، زیات سرویسز به سٹارټ شي. مونږ ګوره لیبارټری سمونږ د سیوا دا پر ریکارډ هم دی، تاسو زما سټاک رجسټر هم چک کولای شي. ما سره یو ماشين د هیماټالوجي یو ماشين او 4.5 لک آبادی، دا خو هغه ته نشي رسیدي. ظاهر د ریزلټ کې هم غلطی راتله. هغه ماشينونه شکر د نن زما سره 3 دي، 2 نور راغله. دا سي جنرال کیمستري یو ماشينو نن 3 دي. سپیشل کیمستري د سره ونه ماشين د سره ونه شکر د 2 دي. وس دا سي نور لکه آی ټي ریلیټډ شیزونه شو. تقریبا 20 خو زما هسپتال کې کمپیوټر انسټال شوی دي. په هر ځکه تاسو ته بخکاری کیمرې د سو لګولي، تقریبا 3800 پورې کیمرې لګېدلې دي او د دې مانیټرینګ کیږي. زما سره واقعده د اپریټر ناسي هغه ګوري کوم ځکه سم مسلې موږ سړي په ډایرکټ کال کو دا صحیح شو. دا امپلایز نم هغه سزا جزا ولا دغه ده. نو امپلای ګوته لګي بایومټریک کوي کنه، ګوته چې څوک نه لګي کنه دغه نه تنخواه کټ کیږي او پر ریکارډ دا کټ شوی دي. نو په پوره صوبه کې بایومټریک چې چرته ټیک ټاک فنکشنل لای په سمر باقي فنکشنل لای. صحیح ده. ایمرجنسي کې د څه وکړل؟ ایمرجنسي کې کارډیک مانیټرز انسټال شوی دي. تاسو به کتلی مریض هغه چې کوم وایټلز دي، سچوریشن شو، پلس اغسته شو، بی پی کتل شو، مطلب کریټیکل پیشنټ راشي چې کوم هغه مین وایټل چیک کولی هغه مین ولیم کتل کی او زما سره په مانیټر باندې هم کتل کی. شپږ نوی مانیټر ما انسټال کړی دي، تاسو کتل شي. دین علاوه ایمرجنسي کې کاونټر به مخکې به یو کس ناسو پرچی به هم ورکوله، دوی به هم ورکوله، اما سپریټ کړه. ایمرجنسي کې ما لیبارټری ولګوله. اوس په خلک زیات خلک دا وایي چې د لیبارټری د آمدن یو ذریعہ ده. بالکل هم نه ده. په ریکارډ باندې دي حکومت د دې لیبارټری د ریجنټ لپاره مال 50 لک روپۍ د کال لا کوي چې دې باندې ریجنټ واخله او پرځان ریټ زمالي دغه لورکا عوام ولا ورکا. او دغه مثال دا دی، یعنی د ته موږ سبسډي ویلې، سبسډي ده. حکومت 50 لک روپۍ صرف سبسډي په دې ورکه چې ته د خلکو له ارزان وکا. او مثال دا دی ورال ته ریټ لیست لګیدل دي. وې دوی تاسو اوس ورشي زما سره ټراپای ټیسټ چې د هارت اٹیک پته پکې مونږ ته لګي. او 2500 روپۍ دی. د دې کټ په 800 روپۍ اویلیبل دی او تاسو بار وګور حکومت به 200 روپۍ سبسډي ورکړي چې زما د عوام ته ریلیف ملاوي شي. سی بی سی دا بهر په 400-500 روپۍ کې زما سره 150 روپۍ کې یوریناري په 50 روپۍ باندې دا او په دې باندې خپل خرچه زیاته راځي. ګوره اپریشنونه هسپتال کې اوس کیږي، بالکل کیږي. دا تاسو ډیټا ډي ایچ ایس ډیټا کتلی شي. د تیر کال په نسبت په دې کې 50% اضافه شوی ده. تیر کال صحت کارت اویلیبل صحیح ده، سوري صحت کارت نو صحیح ده او اوس صحت کارت اویلیبل دی. د صحت کارت باوجود زما په لیبر روم کې 1000 ډیلیوری شوی. نو دا مخکې دا 600 د ټوله مسله د اډوکی د فریکچر نه جوړه شو. هغه نورسته د اصلاحات شو، هغه اډوکی لور شو چې د اډوکو مت کې په هسپتال سمرباغ کې سو شو. دلته د اډوکو اپریشن کیږي او وسم چې د اډوکی مات اډوکی راشي نو بس ذلیل او خوار وي. دا سیدا بالکل اپریشن کیږي. زما سره 2 ارثوپیډک سرجنز په دې ټیم کې موجود دي. تاسو مسله چې راغلی نو آی تھنک په ټیم کې ارثوپیډک سرجن وونه کوونه یو په چټي سم مسله وا. اوس 2 سرجنز دي نو یو په چټي بل خو اویلیبل. دویم دغه دا چې ارثوپیډک سرجریز چې دي په دې کې په پیشنټ باندې کاست راځي. د ټل بیت 0.2 په سرکار کې خنور ماشين او دا فری واسنه څه شوزونه د سي چې لکه بار نه راوړی کې دي شي. نو ما سره ماینر پروسیجرز کې خو پیشنټ صحت کارت پریفر کوي، خلک صحت کارت ته ځي او هغه مو ته په سمرباغ کې کیږي. په سمرباغ کې او په صحت کارت کیږي چې کوم کیس هلته نه کیږي دا په سرکاري هسپتال کې کیږي. عوام ته ریلیف ملایوي. صحیح ده. خلک ګیله کوي چې د سمرباغ په هسپتال کې سپیشلی بهر سټورون ولا زیاتره چې دوی په واټ کې مریضان نه داخلي. وید به واټ کې مریض یو خو د مریض خپل مې انټرست دی چې زه د داخل شم کنه. زمونږ د خلکو یو ذهن دا جوړ شوی دی چې زه د مرګري ته لاړ شم ته متخصص رسمي لاوي شي. زما په سرجیکل واټ کې تیر کال
چې کوم هغه مریض چې 2 او 3 شپې کړي دي د هغو تعداد 300 دی. ما تاسو ته وختي په دغه کې مو ښودو، په سلایډ کې مو ښودو. هغه 300 مریضان چې ته په ورځ په حساب کې نو د ورځ یو مریض کم سے کم راځي، بلکې کې اختر چوټیانې دغه راځي الترو چې 2 3 4 راځي. هغه مریض ته تاسو چرته اوس نه اني ډے باندې سرپرایز راشي، دا زما تاسو ته اجازه ده زما سرجیکل وارډ ته ورشي که هغه ته د سرکار نه 90% دوی فری نه و ملاو 90%، بیا تاسو زما فول اختیار دی زما هسپتال پسې څه ویلی شي نو دوی دن نه ملاویږي، فری ملاوېدی یوازې نه فری ملاویږي. او دا که ما دا کتون کې وینم که زما هسپتال کې به د تېرو 6 میاشتو کې چا څه اپریشن کړی نو هغه به خپل دغه دې راوباسي، کم سے کم هغه ته به د 6,000 پورې سرکار نه دوی میلاو شوي. زنانه له دغه ته راځي دلته ماشومانو کیسونو کې؟ بالکل زما سره کم سے کم ډیلی 3-4 ډیلیوریز کیږي، 3 نه 4 پورې په ریکارډ باندې اویلیبل دي. آلترو چې صحت کارت شته خو بیا هم خلک دلته راځي، مطلب د هسپتال باندې اعتماد دی. صحیح ده. نو په ایمرجنسي کې اوس هم هغه شانې رشوي معمولی انجکشن وایي به تاسو د میډیا په واسطه د عوامو ته یو خبره کوم، تاسو د درد انجکشن لپاره راځي هسپتال ته، د دې تاسو د چا مستند ډاکټر نه خیر پته مو کوي که زما په خبره مې یقین نه تاسو به دا وایي چې ایم ایس ایف وایي چې تاسو لکه فری دوی لم راځي. بالکل راځي، تاسو ضرورت بالکل دا موږ تاسو له دغه کړی دی او تاسو په پیسو دي، موږ تاسو باندې احسان نه کوو، تاسو د ټیکس روپۍ دي. خدا ځنې انجکشن په ګردو باندې مسري، په عینه باندې مسري، نقصانات ډیر زیاتی. نو که تاسو یو درس تنه له هسپتال راځي او تاسو دا خیال چې دا فری ده، نو د دغه بځای که تاسو د درد یو ګولۍ وخورئ نو هغه ریلیف په تاسو ته 1 غنټه بعد میلاو شي، د درد تاسو 1 غنټه بعد ختم شي او نقصان هم کم شي. زه دا نه وایم چې ته مرزه ته غریبي بالکل راشه، ولکه دغه یو نقصان تم ته ګوره چې ولته ته دا نقصان هم ملاوي دی شي. ایمرجنسي وید بای دا کریټیکل زی دا غزه که څوک بجلی ونه، که څوک گاډي وو، که څوک د چت نه راولوي، د کړه چا بلډ پريشر سیوا شو، زمون خلک د بدقسمتۍ د وجنه ټوخیلم دلته راځي، تبیلم دلته راځي. دغه خلکو د زما دا ریکوست چې تاسو له او پی ډی کولاو دا تاسو او پی ډی لراشي دلته بس تاسو خلک راځي، دلته ایمرجنسي وراشي، هم تاسو د کور کس په سوار غورځیدل الله دې نه کی هغه به مونږه زما ګوره لیمیټډ سټاف دی. بالکل صحیح ده. مثال خبره دا شو چې په ایمرجنسي کې ډاکټر ناشته واغله مریض راغله وته چې ډاکټر سره ما ټوخې ده معاینه مې وکاو، بهر مریض راوړو چې دغه نه ویني بهيږي او را غورځیدل دي سره رګونه مګونه شلیدلې دي، نو په کار ده چې دا ډاکټر دغه مریض پرېږدي او دا چې چا نه ویني بهيږي مري دته توجه ورکړي. ایگزیکټلی هم دغه زما مطلب دی او تاسو ډېر ښه طریقې سره ایکسپلین کو. زه عوامو ته دا وایم دا ستاسو ایمرجنسي ده. ګوره دلته ټول زما سره 10 بیډز دي، اوس 10 بیډز چې زه په تبه او ټوخي او دغه کسان ته په ډریپونه ولګم او دغه ته دغه کما نو سیریس ایمرجنسي څنګه چې وایي به تاسو ایکسپلین کړه نو سبب تاسو مریضان سفر کی دا جندول زمونږ دی دا بل چانه دی. هم اخیره پوښتنه ایم ایس ایف دلته چې تاسو څه کارم کوئ نو هر کار کې کریټیسیزم دا کیږي تنقید چې په هر کار کې ایم ان ایس ایف او د ایم پی ایس ایف په تعاون سره ځینې کارونه خو تاسو په خپل پرسنل کیپیسټي کوئ لګیاي نو بیا ایم ان ایس ایف ایم پی ایس ایف پکې ولې یادي وایي به دا سدا ګوره یو خو ایم پی ای او ایم ان ای د علاقې نمائندګان پرسنل کیپیسټي کې زما ډیوټي خکول دي زه دلته اویلیبل یم زه ورلم سرویسز ورکوم فنډز ارینج کول دا زه بیا هم د میډیا وساتت د خلکو ته وایم دا د پولیټیکل لیډرشپ کار دی د حکومت نه پیسې راایسته د پولیټیکل سړي کار دی هغه ایم ایس لا سو فاینانس پیسې ورکوي او لیمټ دونه نه یا دونه نه ورکوي کنه سپیشل ګرانټس ما سره پر ریکارډ باندې دي زما هسپتال ته میلاو دي سپیشل ګرانټ دا د سی ایم په اپروول کیږي اوس ایم ایس خو سی ایم ته اپروچ نشي کولای خو به ایم پی ای کوي اوس هغه ایم پی ای دا اپروچ وکړو او هغه دا فنډز راوړو او هغه ما یوټیلایز کړه اوس ما د دنو واغستو نو ما خیال سره دا خو څه ګناه والا خبره نه ده که تاسو ښه کار کوئ او زه ستاسو تعریف وکړم نو زما خیال لکه موږ د دې شیزونه موږ له وتل پکار دي که څوک پې خفه کېږي نو زه به یې نه اخلم د ایم پی ایس نو وګوره دا خو هم دغه سره زیاتی ده چې هغه یو کار وکړي نو کریډټ خو ورکول پکار دي او زه درته دا زما ایمان دی ماله چې هسپتال کې چام ما سره ریلیف ماله را کړی دی ماله کار کړی دی ما هغه په دا پوزیشن دی که هغه هر قسم کس دی ما وله کریډټ ورکړی او په ریکارډ باندې موجود دی نو زاره چې اوس د چا په ټینور کې وشي څه کېږي نو کریډټ ورکول زما خیال دی باندې
دونه دغه نه دی کول پکار. ډېره مننه. نو دا خبره ترې تاسو اورېدلې ډاکټر عادل ایم اس سمرباغ هسپتال. ډېره مننه کوم چې راته وخت یې راکړلو. تیمرګر میډیکل کالج نه خبرې روانې شوې د هسپتال سمرباغ باندې ودرېدلې. نږدې ده چې د تیمرګر میډیکل کالج کې به کلاسونه چې کوم دی نو هغه شروع شي. د هغې دپاره فیکلټي یعنې استادان پښتو کې به ووایو هغه اخیستل شوي دي. د هغې انټرویو یې شوي دي او باقاعده ورته لیټر یې هم شوي دي. د اګست یا سپټمبر نه به دغلته کلاسونه شروع کېږي. سمرباغ هسپتال او د لال قلعه هسپتال ورسره هم وتړل شو چې په دې کې به هم کلاسونه اخیستل کېږي. وړو ته به پکې سبق هم ویل کېږي او دغه پروفیسران ډاکټران چې کوم راځي نو دا به دلته بیا هسپتال کې د مریضانو معاینه هم کوي او دغه رنګې امید لرو چې د دې اقدام سره به د سمرباغ هسپتال نور هم ښه شي.